بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو، صحت د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی، او چې کله دغه نعمت د سړي نه څه ساعت لپاره یا عمري وړاندې شي، بیا سړي ته ډېر احساس کېږي چې ما سره ډېر لوی دولت او صحت و. قدرمنو، هسپتال ته لاړ شئ ته به خدای پاک ټوله دنیا نن په هسپتال کې ده. په سرکاري هسپتال کې په او پی ډي په قطار کې چې نظر واچوئ سره نه معلوم، او بیا مازدیګر ټیم که تاسو ډبرې ګارډن ته یا د خپلو غټو ښارونو یا د کلو ډسپنسرۍ یا د ډاکټر کلینیک ګورئ نو به ډک وي. قدرمنو، تاسو د پروګرام په شروعات کې یو بورډ وکتل چې په هغې کې شا کلینیک یو هومیوپیتھک کلینیک دی، او دا خدای بخلې ډاکټر انور شاه په نوم باندې دی. یو ډېر انسان دوست او ډېر مینه ناک سړی چې اوس په دنیا کې نشته، خو د هغه بچی ډاکټر سیف الله شاه چې هغه د پېښور پوهنتون نه ګولډ میډل هم ترلاسه کړی دی په دې خپل میدان کې. نن به سره خبره ترې کوم. ډېره مهرباني ستاسو چې تاسو دومره قیمتي وخت وویست خپل او دلته تاسو تشریف راوړو. څنګه چې تاسو دې نه مخکې وې د شا کلینیک باره کې تاسو خبره وکړه، نو زه ډاکټر سید سیف الله شاه د شا کلینیکل نیټورک مشر ډاکټر یم، د ډاکټر سید محمد انور شاه زوی یم. سیف الله شاه زه دا راته ووایه، ډېر زموږ کتونکي دا وګوري هم دا هاسپټل چې کومه کې تاسو د مریضانو خدمت کوئ په دې کې څه قسمه فیسیلیټیز دي چې تاسو ټول مریضانو له ورکوئ؟ ټول نه لومبۍ خبره خو دا چې دا کلینیک دی که نه، نو کلینیک حوالې سره چې کوم مونږ ته ګورنمنټ کوم اتارټي راکړې ده، نو هغه ټول مونږ سره شته. لکه مطلب الټراساونډ شو یا ټیسټونه شو، او بیا زموږ چې کوم فیلډ دی د هغې مطابق مونږ د هغې مرضونو علاج کوو چې کوم مونږ ته اچ آر آی د کوم مرضونو اجازت راکړی دی. پای کې کم مرضونه شامل دي؟ لکه زیاتر پکې زمونږ شوګر شو، بلډ پریشر شو، د ګردو مسلې شوې، هغه مرضونه چې کوم کرانیک دي. لکه کلینیک وایي عمدې ته چې زموږ څومره مریضان داسي هغه په کور کې دوایانې استعمالوي. لکه هاسپټل خو هغې ته وایي که نه، لکه تاسو چې څنګه په ډومبۍ کې تپوس وکړو چې یاره هسپتال مختلف ډاکټرانو خلو کړی دی، نو هسې یو ساده خبره درته زه دا کومه چې یو ځای کې هسپتال بورډ ولګېده، ظاهره خبره دا و په مین روډ یا په ګڼ بازار کې به هغلته اچانک اکسیډنټ وشو یا مطلب ټروماټیک کنډیشن راغی یا اکسیډنټل کنډیشن راغی، او هغې دا مریض فوري طور باندې همدغه هومیوپیتھک هسپتال ته یې وروسته دي به ورسره هغلته هغه ټایم کوي څه، ځکه چې په هومیوپیتھک کې ایمرجنسي ټریټمنټ نشته د داسې قسمه مریضانو. اوس د چا لاس مات شو، د چا خپه ماته شوه، یا مطلب د چا سر مات شو، یا داسې د ټانکو مطابق ځای راغی د چا دومره غټه ټراما وشوه که نه، نو په هغه قسمه کنډیشن کې بیا د هومیوپیتھک علاج نه کېږي، هغه به بیا ته ایلوپیتھک ته ریفر کوې، ایلوپیتھک لبځي، او هسپتال هغې ته وایي چې مریض به پکې هاسپټلایز کېږي او پکې داخلېږي، د هغه به پکې پوره ټریټمنټ کېږي، علاوه د هغه ځای نه هغه بیا واپس کور ته ځي. نو مونږ د کلینیک ته د هومیوپیتھک باره کې مونږ کلینیک ته هسپتال نشو ویلی. زمونږ سره هغه مرضونه چې کوم کرانیک مرضونه دي او مطلب د ډېر وخت نه په وجود کې را روان دي او د هغې وتل هم بیا یا مطلب ارریورسبلي یا اوزي خو ډېر وخت سره اوزي، نو د هغه قسمه مرضونو مونږ سره دلته علاج کېږي. یو بل تپوس کوم ډاکټر صاحب، خلک د هومیوپیتھک نه ایلوپیتھک اړخ ته زیات ځي، څه وجه ده؟ د دې مین غټه وجه پکې دا ده، ګوره یو سیسټم کې مطلب هومیوپیتي ده، په دې کې د چا علاج ونه شو یا مطلب هغه ته ریلیف میلو نه شو، نو دا ګناه د هومیوپیتھک سیسټم نه ده، دا د دې ډاکټر ده چې هغه په پی نه شو. د ټولو نه غټه خبره خو لومبۍ دا ده. دویمه خبره پکې دا ده چې نن سبا ته څومره ډاکټران ویني، هومیوپیتھک باره کې دا خبره کومه چې هغې صرف او صرف زه چې څومره وینم، نو لکه د پیسو دپاره خپل کلینیکونه یې کولو کړي وي، څومره په دنیا کې چې څومره قسمه شوبې دي، هغې کې چې ستا خپله د زړه دلچسپي پکې ني، هغه دغه کېږي نه، کامیابېږي نه. نو د هومیوپیتھک نه چې ایلوپیتھک طرف ته خلک اوړي، هغې پکې اوس ویني نه، د هغې پکې پوره علاج نه کېږي، ریلیف پکې نه میلاویږي. لکه یو سړی چې کله بیمار شي هغه ته تکلیف پیدا شي،
یو بیماری کې مبتلا شي هغه د دنیا هر ډاکټر ته ځان وررسي غاړه وته نیسي خو هغه وایي چې ماته ریلیف میلو شي زما ګزارو شي یو دویمه غټه خبره پکې دا ده چې بعضې نیم مرضونه داسې چې اټیم وي هغه ټایم وي لکه اوس فار ایگزامپل د چا د ګردو کاڼې دی او هغه دا وایي چې یاره زه مطلب د وی ته ځان نشم نیوی یا مطلب زه دومره اوږده علاجونه نشم کولی نو لنډه طریقه اختیار کړي لاړ شي اپریشن وکړي کوم کرانیک بیماری دي په هغې کې بیا زه خپل ځاني مریضانو ته هوموپیتیک ورته دغه کوم که نه او ځکه تا ته د دې خبرې اوس درته اندازه وشو پته ته ولګېدې ځکه تا دلته راغلی نو زه د دواړو نه خبر یم ما سره چې کوم دلته سټاف دی هغه دواړه ایلوپیتیک ډاکټران هم دي هوموپیتیک ډاکټران هم دي نو زما خپله نظریه ده زه په خپله چې څومره وینم یا زه خپله کور کې خپله فیملي ته زه چې کومې دوایانې ورکوم هغه زه هوموپیتیک ورکوم ټیک ته خو په اکسیډنټل کنډیشن کې شو بار بار درته زه دا خبره کوم یا مطلب ایمرجنسي ټریټمنټ شو یا یو بله خبره درته زه دا کوم د چا دماغ ورسولی ده د غوښې د دماغ ورسولی ده ته ماته د وایي دی به هوموپیتیک علاج څنګه کوي یا به مطلب ممکنه نه ده اوس یو څیز ذهن مني ساینس یې مني او چې څومره ریسرچ پې شوی دی هغې مني نو د هغې په بیس او په بنیاد بیا موږ مریضان له علاج کوو لکه ما درته څنګه وي شوګر شو بلډ پریشر شو یا مطلب په کینسر کې یو څو قسمونه داسې دي د هغې موږ علاج کوو یا د جوړونو بیماری شوې نو داسې قسمه مسلې چې هغه لانګ ټرم وي مطلب کرانیک کنډیشن کې وي د هغې موږ علاج بیا کوو ډاکټر صاحب ته په دا کوم چې دا سره موږ ګورم ماشاءالله ډېره فلو ده کنه دې کې زیاتره مریضان د کوم مرضونو سره راځي زموږ زیاتره دلته چې راځي د شوګر دي زیات مریضان د هغې نه بیا دویم نمبر سټپ باندې چې زیات یا بیا د زړه مریضان دي د چا د لیبارټري دلته کې اولن الحمدلله هر څه شته لیبارټري شته الټراساوند شته هر یو څیز شته د مریض دپاره موږ دلته مکمل سهولت جوړ کړی دی که نه یو مریض ته د بار تلو اجت ني تاسو ته پته لګي دلته موږ سره لیډي ډاکټر هم شته قابله ده خو هغه مریضان چې کوم لکه مطلب پیچیده مسلې وي یو میل ډاکټر ته نشي ویلی نو هغه بیا هغې ته هم وایي یا د هغې خپل دلته لکه خپلې هلې ځلې دي که نه یا الټراساوند شي یا مطلب مختلف نور څه ضرورت وي هغه بیا دلته هغه کوي ښه تاسو خبره وکړه د شوګر د شوګر علاوه نور کوم قسمه مریضان راځي تاسو ته شوګر شو د زړه مریضان شو صحیح ده ګردې کاڼي شو یو بهترین علاج کیږي ګوره تا ته د دې خبرې پته لګي دلته مخکې زما والد صاحب و هغه به مخکې دلته ډیوټي کوله او د هغې نه مخکې زما نیکو هغه به همدا کلینیک به چلو خو هغې چې کوم محنت کړی دی کوم فارمولیشن یې کړی دی کومې دوایانې جوړې کړي دي موږ هماغه چلو الله تعالی ورسره مریضان ښه کوي ښه د شوګر باره کې ته زه دا وایم الحمدلله موږ سره دنیا د خدای مریضان داسې شته ان د ریکارډ داسې شته چې هغه مکمل توګه باندې د شوګر نه مکمل فارغه شوي دي او دغه خپل ژوند هماغه شان دي تېري چې څنګه مخکې ګوره د علاج مطلب هم دا دی علاج دې ته نه وي چې زما د لاس کې مسله له لاړم اپریشن مې ولی او که ځان نه مې کټ کړ دې ته علاج نه وي علاج دې ته وي چې زما د لاس مخکې څنګه و چې دا واپس همغه شانتي شي دې ته کیورېبل ټریټمنټ ورته ویلی شي چې شوګر د څه نه لګي چې د هغې مسلې علاج وشي بیا واپس په خپلې ټیک کېږي خو دا اوس ډاکټره پورې ده چې یاره مریض ته په کم نظر ګوري یا مطلب دته د پیسو په نظر ګوري که نه دته د علاج په نظر ګوري یا مطلب په ده باندې پوه شو چې دته دا شوګر د څه د وجې لګېدلی دی د کوم قسم دی دی به په کم علاج باندې ټیک کېږي یا په پرهیز ټیک کېږي یا مطلب دی په ایکسرسایز باندې ټیک کېږي نو دا که په دې باندې موږ په ګنټو خبرې وکړو نو دا نه ختمېږي خو لنډه جی ډاکټر صاحب خبره وکړي یو شرطي علاج په دې کې شرطي علاج تاسو کوئ نه داسې خبرې نشته ښه کولو والا الله دی ټیک ده زموږ کار دی حد پورې چې مریض له پوره طریقې سره مرض ورته ډایګنوز کړو ورته وایي چې یاره ستا دا مرض دی او چې کومه پورې مونږ پیږو مونږ ته پته لګي چې د دوی سره مریض ټیک کېږي هغه د وی ورته ولیکو نور ښه کولو والا الله دی نور لکه انسانان یو په یو بل په طبیعت باندې پیږو مسلمانان یو ورځ به الله له جواب ورکوو ټیک ده نو داسې ده که نه بحیثیت انسانه چې یو انسان یو د بل انسان د درد تکلیف ورته پته لګي دا زه ستا دپاره نه ویم دا هغه خلک چې کوم راغلل او ته ورسره په خپله میلاو شوې د هغوی د خولې نه به هم تا اورېدلي نو مونږ مریض ته ګورو د هغه مطابق ګزارم کوو خو لکه داسې ده چې زه زیات تر ما مریضانو ته ویلي دي چې تاسو د خالي په ورځ کوشش کوئ راځئ نو دا چې کوم غریبانان یې زیات تر نو هغوی د خالي په ورځ راځي نو ما ورته د خالي په ورځ فیس مې ورته معاف کړي وي خو دا
کم نظام دی دا زما والد صاحب روان کړی ټیک ده یو د خدمت یو د انساني خدمت په بیسو په بنیاد روان کړی د دعا یو ځای نو مونږ هم دا وایو چې د خلکو خدمت وکړو لکه زندگی خو هغه زندگی دی چې سړی د بل لپاره تېرېږي د ځان لپاره خو هر یو سړی تېرېږي ټیک ده نو لکه زه خاص کر چې څومره ډاکټران دي که هوموپیتیک دي که هغه ایلوپیتیک دي نو هغوی ته زه دا یو ریکویسټ ورته کوم چې مریض ته د مریض په نظر وګورئ د 500,000 لوټ په نظر ورته مه ګورئ ټیک ده نور لکه زمونږ الحمدلله په پاکستان کې مختلف ځایونو کې زمونږ بیل بیل برانچونه دي هغه خلک چې کوم لکه دلته پېښور ته ځان نشي را رسولی زمونږ بونیر کې هم کلینیک شته ټیک ده او زمونږ په تیمرګره کې هم کلینیک شته مین برانچ دلته پېښور کې دی هغلته چې کوم په تیمرګره کې دی هغلته زما خپل تره مې دی هغه کینی او ورور مې دی هغلته کینی ټیک ده او د خالي نواله تر پیره پورې هغه کلینیکونه کولوي به هر حال رابطه کولی شي چې چا څه مسلې څه دغې خو لنډه خبره ته زه دا کوم کم هغه خلک چې هغوی دې علاج ته ځان ټینګولی شي اوس دغه د چا د ګردې کاڼی دی که نه او د هغه نه د ګردې کاڼي ختمیږي ظاهره خبره د هغه باندې به درد تکلیف هم راځي هغه باندې به ازمه خرابېدل هم راځي په هغه باندې به تبه زکام هم راځي د هغې نه بعد به د هغه کاڼي ختمیږي داسې خو نه ده چې دی راغې ما ته وایي ماله دوی راکړه یا پلانکي ځای کې ګولۍ دی او خرڅېږي او په کوچو کې به یې راتاو کړي او تېرې به کړي او کاڼی دی ختم شو نو بیا دې مغلی ځي بیا موږ له ولې راځي ټیک ده خو که یو کس مکمل علاج کول غواړي بنیادي علاج کول غواړي نو دی به ټایم هم وباسي دی به مکمل خرچه به هم کوي دی به تکلیف به هم برداشت کوي د هغې نه بعد به بیا د هوموپیتیک سلیکشن کوي ټیک ده که نه او زه ته دا نه یم چې یوازې زه یم په دنیا کې زما نه قابل خلک شته خو لکه زه تا ته ما صرف د هوموپیتیک د ایلوپیتیک هغه کلاسیفیکیشن مې ته وکړو چې د دواړو کې فرق څه دی یا به یو کس د خپل مرض مطابق کم یو سلیکشن وکړي ځکه تا ته نن سبا ښه پته لګي چې هر یو سړی یو بل پسې لګیا دی که ډاکټران دي یو بل پسې لګیا دي یو وایي زه ښه یم بل وایي زه ښه یم عوام هم تنګ شو چې کوم طرف ته لاړ شو پیغام مې دا دی چې د خپل صحت ته په خپله خیال وساتي دا نه چې بیا ولا ډاکټران خیال ساتي د صحت زما نوم امبرین حسن دی او زه DHMS BHMS هولډر یم بل دلته سر موږ الټراساوند کوو دې نه علاوه موږ فزیوتھراپي خاص کر هغه پیشنټ لپاره چې کوم بالکل پیرالایز دي آیا هغه یا بالکل د پیدایشي طور باندې دي یا د سرجري د وجې دي یا څه اکسیډنټل دي نو هغې د موږ سر دلته هومیوپیتیک ټریټمنټ کوو هغې سره موږ اکوپنکچر د هغوی ټریټمنټ کوو دلته نو سم ټایم داسې سر پیشنټ چې هغوی آن د سپاټ ودین 3-2 منت نه هغې راغلي موږ له چې زموږ لکه بالکل موږ پیرالایز یو خو چې موږ ورته ټریټمنټ وکړو نو الحمدلله سر چې هغوی راځي نو هغه ګاډي کې بالکل لکه بالکل ایمبولینس کې راځي او چې دلته موږ 30 منټ هغوی ته ټریټمنټ وکړو هغوی اکوپنکچر موږ وکړو ورسره میډیکیشن سټیج وایز کوو هومیو میډیکیشن کوو پنجر هم دلته کوي تاسو او جی بالکل خو سر موږ لکه یو لیټیسټ اکوپنکچر داسې کوو چې موږ هغې کې فزیوتھراپي یو ټچ پکې راځي نو افټر 30 منټس سر میجورټي زموږ الحمدلله داسې کیسز دي چې هغوی بیا خپله رواني وداوټ اینی سپورټ هغوی موږ له عام کیسز نه راځي موږ له سر هغه کیسز راشي چې کم هغوی له هاسپټل نه جواب ورکړی شوي نو زه به سر عوام ته هم دغه یو ریکویسټ کوم چې تاسو سرجري نه مخکې یو ځل هومیو ټریټمنټ لازمي تاسو ټرای کوئ او هغې نه بعد چې تاسو له انشاءالله آرام خو 100% راځي خو امید پکار دی امید نه د پرې غوښتل پکار سر بالکل ډاکټر امري او تاسو نه کوم چې کم مریضان راځي څه قسمه نوعیت مرزونو کې مبتلا وي چې کله تاسو راځي سر زما چې کوم ډپارټمنټ دی فزیوتھراپي الټراساوند خو زما بیسکس دي خو صرف هغې کې موږ سره فیبرایل سیزر چې کوم ماشومانو مرګي جټکه خلک آسان الفاظ کې بسر خبره کوو چې زما د عوام په آسان الفاظو پوه شي چې انګلیش هر نه پوهیږي نو سر چې کوم ماشومانو جټکه وي او دغه شان هغه 16-14-18 ایئرس ته ځي سر سپیشل دغه ټریټمنټ زموږ الحمدلله ډیر کامیاب دی
دین علاوه سر زمونږ یو فرمولایزیشن شوی دی په شوګر باندې هغه باندې سیف الله شاه صاحب خپل ډیر ریسرچ کړی دی نو الحمدلله سر زمونږ سره ودین 1 to 2 month دا د دې ټوټل کورس او په 3rd منث باندې زمونږ چې کوم شوګر پیشنټ هغه شوګر بالکل بارډر لاین ته راغلی بیا موږ هغه ته اجازه ورکو چې آیا تاسو سویټنر یا سویټس تاسو یوز کولای شئ سویټس هغه نه سر لکه چې شوګر سویټس هغه لکه تاسو نارمل فروټ خوړی شئ نیچرل چې کوم سویټس دي کجور ورته الاؤډ کو سر زموږ موجوده دین علاوه سر انفرټیلیټي باندې زموږ ریسرچ او کار روان دی هومیو کې او هغه سره سر انفرټیلیټي کې هم جوړو ماشومان نه کیږي انفرټیلیټي هغه د سر ک مردانه یا زنانه س فزیکل ایشو ده هغه مریضان هم دلته راځي بالکل سر هغه او زموږ سر د ما تاسو مخکې د خبره وکړه یو ځل بیا ریوایز کوم چې دلته هغه پیشنټ ما لیدلی دی میجورټي چې کم د نور هاسپټلز نه ایون چې سر موږ سره د ابراډ ډیر زیات پیشنټ دي بهر ملک بالکل دبئی سعودیا قطر استرالیا جرمنی نه مونږ ته وی کوي نو هغه سر زموږ یو واتس اپ گروپ دی هغه کې زموږ پیشنټ مونږ ته ټول مسلې بیان کوي بیا مونږ ته بای کوریر مونږ میډیسن لیګو نو الحمدلله سر چې زموږ دا الله پاک عزت ډیر راکړی دی چې لکه دومره موږ نه پیشنټ خوشوي دي کې او شوي دي دومره سټیسفای دي نو سر بس دا باقي ستاسو ښکاره دي ارسنو دي کې بس نور نه وایو